إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم دا الله رب العالمين احكم الحاكمين دا طول بادشاہ دا طول زبردست هذا رب العالمين چې تمام کائنات خالق و مالک دے هذا الله چې تمام کائنات متصرف و منتظم دے هذا رب العالمين چې دا غیب صفاتو کې او صفت فعال لما يريد دے رب العالمين چې سکی سوخ چې کوي سرنګ چې کوي چا سره چې کوي کولای شي دا الله رب العالمین نسل تاسو نشي کولای خدای الله رب العالمین په صفاتو کې دا صفت موجود دی چې وهم يسالون دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیا دي او که امت دي خو هغه بچاهان دي او که رعیه ده خو هغه مالدار دي او که غریب دي د هر یو فرد به الله رب العالمین تاسو پوښتنه کوي زما محترمو دا الله رب العالمین دا تاسو دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې موږ په دنیا کې کم کار کوم الله رب العالمین دا غیر خبر نه ده نظم محترمو بلکې الله رب العالمین زموږ د وړي خبره نه خبر ده او دا غیر مبارک به موږ نه تاسو کوي ځکه الله فرمایي چې ولله ملک السماوات والارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله کم خبره چې تاسو ښکارا کوي او کم خبره تاسو پټوي د هر یو باره کې به الله تاسو کوي نبیا چې الله رب العالمین ته پته ده نبیا دا تاسو او دا کرامن کاتبین مقررولو ضرورت څو دا ضرورت دا او چې انسان کم عمل وکي سم دستی د خپل عمل نه منکر کیږي چې ما دا کار نه کړی نو الله رب العالمین په قیامت په ورځ باندې کرامن کاتبین ته وایي چې راوړه ته دا رجستر چې د په دنیا کې کم عمل کړی دی او کم کارونه کړی دي او د خپل خلې نه کم خبرې وستې دي خبرې وستې دي او کبه خبرې وستې دي دا الله رب العالمین کروڑونه او رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه مونږ ته الله رب العالمین ذات او صفات دا الله رب العالمین اسماء او احکام دا الله رب العالمین د وحدانیت طریقې را ته خودلې او هغه لارې او هغه طریقې هم را ته خودلې چې هغه باندې عمل کول سره من د الله رب العالمین رضا او جنت حاصله ولې شو او هغه لارې او هغه طریقې را ته خودلې چې دا هغه نه په اجتناب سره ځان ساتلو سره من د الله رب العالمین د قهر او د جهنم نه بچ کیږو زما محترمو الله رب العالمین چې موږ پیدا کړیو نو د روزمره ژوندۍ کې زمونږ د کامیابی د پاره زمونږ د فلاح د پاره الله رب العالمین سو اصول سو قوانین مقرر کړی دي ذکر رب العالمین چې کوم ورځینه اسمان او زمکه پیدا کړی ده د هغه ورځینه د کال 12 میاشتې مقرر کړی دي او هغه 12 میاشتو کې څلور میاشتې زما محترمو د عظمت او د لوی والا دي چې الله رب العالمین فرمایي
چې په دې څلورو میاشتو کې کوم انسان څنګه عمل کوي هغه عمل بدله زه وله دوچنده ورکوم. هغه څلور میاشتې کوم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موږ ته بیان کړي دي چې یو میاشت د جمعة الاخیر او د شعبان په منځ کې ده چې هغې د رجب ویل کېږي او درې میاشتې متتالیانې پرله پسې دي چې هغه ذوالقعده ذوالحجه او د محرم میاشت ده. زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص کر د ذوالحجې په دې 10 ورځو کې د دې فضیلت دومره ذکر کړی دی چې الله رب العالمین په دې ورځو باندې قسم کړی دی چې ولیال عشر زما د قسم په هغه ورځو باندې چې هغه 10 ورځې دي. علما فرمایي چې دغه 10 ورځې د رمضان د 10 ورځو نه هم بهتر دي. ولی هغه 10 ورځې نه دي هغه د شپې 10 ورځې دي چې په هغې کې لیلة القدر راځي او دغه 10 ورځې چې دی نو په دې کې د الله رب العالمین ته چې کوم عمل کېږي هغه محبوب ترین عمل دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر. دا الله رب العالمین ته محبوب ترین عمل په دې 10 ورځو کې چې وشي هغه ډېر زیات محبوب دی د نورو ورځو نه. صحابه ته پوښتنه کوي دا الله رسول ولل جهاد فی سبیل الله جهاد فی سبیل الله هم په دې کې راځي. رسول الله ته فرمایي چې او جهاد فی سبیل الله هم راځي خو یو هغه مجاهد چې خپل ځان خپل مال سره وزي دا هغې درجه اوچته ده. نور جهاد فی سبیل الله کول هغه هم د دې 10 ورځو نه کم دی زما محترمو. او دا 10 ورځې په موږ باندې روانې دي چې په دې کې حج موسم راځي په دې کې د عرفې ورځ راځي او د عرفې ورځ ثواب رب العالمین موږ ته فرمایي چې دا 10 ورځې او په دې کې دا د عرفې ورځې روژه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احتسب علی الله زه به الله رب العالمین باندې دا ګمان کوم چې رب العالمین به په دې ورځې په روژه باندې زموږ 2 کاله ګناهونه به هغه معاف کوي. زما محترمو چې په یو روژه باندې موږ ته 2 کاله ګناهونه معاف کېږي نو بیا موږ ولې په دې ورځو کې سستي کوو زما محترمو. او سبانۍ ورځ ده او ورپسې بله ورځ ده چې یوه د عرفې ورځ راځي او بل د ذوالحجې په دې 10 ورځو کې راځي نو چې انسان په دې کې روژه ونیسي نو الله رب العالمین د 2 کالو ګناهونه د انسان معاف کوي. موږ ډېر ګناهګار او ډېر خطاکار یو. په کار دا دی زما محترمو چې موږ چې دا 2 کالو ګناهونه خپل ځان لپاره موږ څه کوو موږ معاف کړو زما محترمو. الله رب العالمین دې د دې روژې نیولو توفیق موږ له راکړي. ځکه که چېرته یو انسان د خالي د ورځې روژه نیسي حدیث کې صرف د خالي د ورځې روژه هغه څه راغلی ده منع راغلی ده چې د خالي د ورځې روژه به صرف څه کې نه نیسي بلکې د دې سره به یو ورځ به وروسته نیسي یا به یو ورځ څه کې مخکې به ورسره نیسي. نو نن د جمعې ورځ وه چا چې نیولې ده هغه خو صحیح ده او که چا د پاتې ده نو د هفتې او د اتوار دواړو ورځو روژې دي هغه څه کې هغه دې ونیسي زما محترمو. په دې سره رب العالمین موږ ته د 2 کالو ګناهونه معاف کوي. د 2 کالو ګناهونه زموږ ختمېږي او رجېږي. نو الله رب العالمین دې د دې روژې نیولو توفیق موږ له راکړي چې موږ دا د 2 ورځو روژې د 2 کالو ګناهونه خپل ځان له موږ معاف کړو زما محترمو. بل په دې کې کوم ضروري عمل دی هغه څه شی دی هغه د قربانۍ عمل دی چې قرباني انسان کوي نو په کار دا دی چې دا قرباني موږ څه دپاره وکړو خالص د الله رب العالمین د رضا دپاره وکړو چې رب العالمین زموږ نه راضي شي. ځکه زما محترمو الله رب العالمین خپله فرمایي چې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله رب العالمین ته زمونږ د قربانۍ نه چې دی نو غوښه رسیږي او نه وینه رسیږي. تاسو وګورئ چې کله موږ قرباني حلاله کړو نو د هغې هغه وینه کوم ځای ته ځي په دې نالو کې بهیږي که نه بهیږي. همدغه شان دی چې کله یې حلاله کړو غوښه موږ کور ته راوړو خپله یې خورو نو الله رب العالمین د څه شی ورسېدو
الله رب العالمین فرمای چې ولکن یناله التقوى منکم الله رب العالمین زمونږ څه غواړي اخلاص غواړي دا شی نه غواړي چې یاره یو میاشت مخکې مې واغستو زه به خب غیا بوله ورکم خغټه به کم بیا ور بهر راو باسم په کوڅو کې به ګرځوم خلک برانه تپوس کوي په سودی اغسته زبو د ډیر ریټ خیمه دا څه زما محترمو دا تقوا نه ده دا اخلاص نه ده یا دا ده چې قرباني والی او په کوڅه کې بهر وتړي او چې څوک هم راځي او ته ګوري چې اوهو پلاني سړي خو نن ډېر غټه دې ځل خو ډېره غټه مال اغسته ده ډېر غټ څاروی اغسته ده په دومره پیسو باندې اغسته ده زما محترمو دا اخلاص نه ده بلکې اخلاص ته ورکوټه شی واخله خو لا په ځل کې راولا چې الله خالص ستاسو د رضا لپاره دا قرباني کوم چې ته مانه په دې کې شي راضي شي ستا حکم دی ستا پیغمبر حکم دی چې هغه ز په پورا کما ځکه الله رب العالمین فرمای چې ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اے پیغمبر دې خلق ته وایا ان صلاتي بشک زما منز ونسكي ازما قرباني ومحياي ومماتي ازما ژوند کېدل په دنیا کې پاتې کېدل او مرګ می دا ټول چا د پاره دي لله رب العالمین دا الله رب العالمین د پاره دي او موږ څه کوو زموږ حالات دي زموږ حالات دادي چې موږ په کوڅو کې ګرځو او ورپسې ګرځو منډي وو هغه خلاصه کې نن سبا ګونګړیان راغلي دي او ته په دې خپل کې واچو په دې مړی کې وته واچو او چې ساروي ځان سره بوزو کړنګيږي چې کور کې څوک ناس خبرم نه هغه دې کړنګا سره شي خبر شي چې الا خپلانی قرباني هغه سره په کوڅو کې ګرځي راشه چې وګورو ماشاءالله نو وای څوک هر سره وای چې هو سونه غټ مال هغه سره سونه ګران هغه سره دا شی زما محترم او زمون قرباني ضایع کوي هغه زمون چې کمی پیسې مونږ د زړه نه لګولې دي هغه څه کوي زمون سیم پراغو کې ټیک د مون قرباني خو کړل مونږ غوې حلال کو مونږ اختر مناو کو مونږ غو خړل خو لیکن دا الله رب العالمین په نس باندې هغه څه شه ده قابل قبول نه دی ولی الله اخلاص غواړي بل ځکه الله رب العالمین پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه الله رب العالمین داسې عمل نه قبلې چې هغه خالص دغه د رضا لپاره نه وي او د هغه رضا په مقصوده نه وي چې الله رب العالمین موږ عمل نه قبلې موږ اصل فزول ځان ستړی کو مال خپل لګو پیسې خپل لګو نو څه ضرورت زما محترمو چې ځان مستړی کو مال خپل لګو او د الله رب العالمین په نس باندې قبول نشي او سبا چې د الله رب العالمین مخ ته ودرېګو الله زمونږ ته تاسو کوي چې انسان تا قرباني کړو او الله ما قرباني کړو او زما اراده و چې غټ مال راولم ډېر پیسې به ورکم الله رب العالمین به ته فرمایي چې هغه تا په دنیا کې کړو او تا د هغه کې دنیا کې تا د بدله ملاوي شوی دا چې خلکو ستا ډېر تعریفونه کړی دي ستا ډېر اوچتواله او لویواله بیان کړی دی ما سره ستا لپاره هیڅ هم نشته زز ما دا ستا عمل نه قبول کړي بیا به موږ څه کوو زما محترم هغه زمونږ خواري هغه زمونږ محنت هغه ټول سیم لاګو شو زما محترم پکار دالي چې موږ کوم عمل کوو زړه کې دا خبره راوړو چې الله دا خالص تا رضا لپاره کوم خالص د دې لپاره چې تر ناراضي شي او استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم دی چې هغه حکم زه پوره کوم بل زما محترمو بل خبره دې قرباني نه شي نه هغه خپل ځان کې تقوا پیدا کول دي موږ باندې چا زور کړی دی چې موږ لا شو دا غوې خلو موږ باندې چا زور کړی دی چې موږ 2 لک او 2.5 لک روپۍ لګو په قرباني غستو باندې ځان ستړی کو کله یو منډي ته منډي وو کله بل زیتا کله بل زیتا خدا سیشه ده دا خپل ځان کې تقوا پیدا کول دي دا الله رب العالمین یره پیدا کول دي چې دا الله حکم ده او دا مونږ خپل ځان باندې پوره کوو زما محترمو او کنه تقوا ممکن ناراضي
اخلاص مونږ کې ناراضي او اسې ځان ستړی کوو نو اسې ځان ستړی کوو نه پکار دا زما محترمو چې دا پیسې مونږ په داسې ځای کې ولګو چې هغه ځای د للهیت ځای وي هغه ځای د اخلاص ځای وي د دې پیسو ما محترم الله رب العالمین ته هیڅ ضرورت نشته ځکه ما چې کوم آیات تاسو په حضور کې ولستم الله په دې کې فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم الله رب العالمین تاسو شکلون ته نه ګوري چې دا څومره خسته ده دا سور بخنده او دا سپین بخنده او دا غنم رنگ دې ته نه ګوري ولا الى اجسامكم ونه تاسو دې جسمونو ته ګوري چې دا سونه پیړ دی او سونه نری دی سونه سمارټ دی دې شی ته نه ګوري الله څه ته ګوري ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله رب العالمین تاسو زړونو ته ګوري او تاسو اعمالونو ته ګوري الله بل ځکه فرمایي چې الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا دوه رکعات مونږ کوا خو د سنت مطابق کوا لکه الله دې کې دا نه فرمایي چې اکثر عملا احسن عملا ویل اکثر عملا نه دی ویل زیات عمل د الله نه دی خو لکوا خو اخلاص او للهیت او تقوا خپل ځان کې پیدا کول پکار دي ما محترمو الا بزمون دا اعمال د الله رب العالمین په در کې قبوليږي کنه نو الله رب العالمین زمون اعمال ته محتاج نه دی رب العالمین سره داسې مخلوق په اسمان کې موجود دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې بیت المعمور لکه څنګه چې په دنیا کې بیت الله ده او خلق طواف لذي بر اسمان کې الله رب العالمین د ملائکو د لپاره بیت المعمور جوړ کړی دی وای چې کم ملائک په ورځ کې او 1000 ملائک وای د دین د ورځې طواف کوي چې کله یو ورځ یو ملائک طواف کوي تر قیامت پورې دا غیر ملائک نمبر بیا د طواف ته ناراضي نو خپل سوچ وکړي چې الله رب العالمین سره په اسمان کې څومره مخلوق موجود دی هغه زمونږ اعمال ته محتاج نه دی که چېرته مونږ وکړو نو اجر او ثواب زمونږ دپاره دی او رب العالمین په هغې باندې څه کېږي خوشحالېږي اوس راځو دې خبرې ته چې په دې 10 ورځو کې کوم عمل پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې 10 ورځو کې صدقې ورکول پکار دي حج کول پکار دي عمره کول پکار دي که چېرته دا انسان نه کېږي ځکه غریب سړی دی حج له نشي تللی عمرې له نشي تللی صدقه نشي کولی نو د دې بدل کې هم ګوره الله رب العالمین موږ باندې څومره رحیم او کریم دی راته یې وفرمایل چې انسانه ته غریب یې ټیک ده ته دا شی نشي کولی نو داسې وکړه چې سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله دا اذکار دا وایه په دې باندې رب العالمین خوشحالېږي او په لار باندې روان یو تکبیرات وایو الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات صرف د مانځه پورې خاص نه دي زما محترمو مونږ په لار چې روان یو سوچم بدل شي نو خلیلم سره راځي سندري بدرت کنزل دا د مخلیل راځي او که چېرته مونږ په دې باندې ځان عادت کو چې سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر لا اله الا الله ضرورت نه چې په تیزه وي ضرورت کې ځان سره وایا ځکه صحابه ورځ مسجد نبوي کې ناسو او په تیزه باندې دعاګانې غوښتلې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او ته فرمایي چې تاسو الله رب العالمین ته تاسو څه کوئ او موږ د الله نه دعا غواړو پیغمبر ته فرمایي چې الله رب العالمین نه کون دی او نه لري دی چې دوی مچغه وهي رو غواړي الله رب العالمین تاسو ته د علم په اعتبار باندې نږدې هم دی او تاسو د आवाज اوري هم چې ته په رو باندې خو ویل پکار دي زما محترمو مونږ کې مصیبت دا ده چې مونږ دا خبرې دلته اورو خو چې د دې څخه وځو بس صادر دی جمعات کې وسنلو چې بس مولا پويګو دا غي خبرې په خپل کار وکړي زمونږ څه کار چې مونږ دا کارونه کوو نظم محترمو که جنت غواړو نو جنت باندې مشکلات تکالیف سختیان دا تاسو شوي دي او که جهنم غواړو نو جهنم باندې اسانیان دي رایشونه دا داسې قسم ته
اسانتیا تړلې شوی دی چې هغه مونږ څخه ډایرکټ جنت جهنم ته بوزي. دا لږه شان سخت زما محترم دا په ځان باندې تیرول پکار دي. ورسره د قران کریم تلاوت او نن د جمعې ورځ دا ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل. یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو فرمایي چې دا الله رسوله زه د ورځې څومره حصہ پتا باندې درود وایم. هغه ته فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره استغفار صحابه وته فرمایي چې دا الله رسول درېمه حصہ وکچته زیات شي نیمه حصہ وکچته زیات شي و درې حصے وکچته زیات شي صحابي وته چې په ټوله ورځ پتا باندې درود وایم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی فرمایي چې په دغه وجه باندې به الله رب العالمین ستا تکالیف ستا مشکلات ستا پریشانیاں دا به ختم کړي. اوس هر انسان دی په خپل ګریوان کې سوچو کې چې آیا هغه خپل مشکلات خپل تکالیف خپل پریشانیاں ختمول غواړي کنه غواړي. که څوک غواړي نو ډیر زیات دی په پیغمبر باندې درود وایي او ورسره استغفار ویل. ذکر نوح علیه السلام هغه واقعات تاسو ویل دا علماء بدلته بار بار تاسو بیان کړی وي. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. صفایده د استغفار ویلو. الله فرمایي چې یرسل السماء علیکم مدرارا. الله پر باندې باران ووري ويمددكم باموال وبنين. الله رب العالمین په استغفار تاسو مالونه زیات کی تاسو اولاد په زیات کی ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. تاسو باغونه نهرونه بدل زیات کی. دومره فائدې الله رب العالمین ورکړي. خدا شي دې ورکوټه عمل له خو مونږ ولې نه کوو. مونږ باندې شیطان لګېدلې ده سستی راکړه چولې ده. شیطان خپل کار کوي خپل حرب استعمالي. ځکه الله سره وعده کړی ده چې لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. دا بد عمل به تخسته کوم او ټول به گمراه کوم. هغه لګیا د خپل کار روان کړی دی. خو الله وتو فرمایي چې الا عبادك منهم المخلصين. زمانه کو کار بندگان متانه بچ کیږي. اوس موږ خپل گریوان کې سوچ پکار دی چې آیا د الله رب العالمین هغه نیکو کارو بندگانو کې مونږ یو کنه یو کنه یو کوشش خو پکار دی مهنت خو پکار دی. ان شاء الله الله رب العالمین موږ په هغه نیکو کارو بندگانو کې واچي او الله نه دعا ده چې الله رب العالمین موږ په هغه نیکو کارو بندگانو کې واچي چې موږ د الله رب العالمین رضا او د الله رب العالمین خوشنودي حاصل کو او کم پیغمبر چې الله موږ ته را لېږلی دا هغه تعلیمات په خپل ژوندۍ کې پوره کو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. زما محترمو الله رب العالمین مونږ باندې دا د غټ اختر ورځ د خوشاله ورځ مقرر کړی دا پدې کې مونږ ته د قرباني حکم کړی دی. اوس ما محترمو قرباني دا نه ده چې انسان قرباني وکړي. ما تاسو مخ کې ویل چې پدې کې دوه قسمه کارونه پکار دي یو اخلاص او بل تقوا. خو چې دا غوخه مونږ کټ کو نو بیا په مسکینانو په غریبانو باندې تقسیمول پکار دي.
فقلوا منها واطعموا البائس الفقير خپل مخري او مجبور او محتاج او فقير خلق لهم د دین ورکي نو پکار د زما محترمو چې دی اعمال طرف ته لږ توجه کو چې سبا مونږ د الله رب العالمین مخ ته کامیاب یو او الله رب العالمین چې زمونږ ته تپوس کوي چې د هغه تپوس جواب مونږ صحیح طریقې سره الله رب العالمین ته ورکو کنه نو جنت زمونږ مقدر نه دی زما محترمو کې جنت غواړو ځکه چې کله الله رب العالمین جنت پیدا کو جبرائیل امین ته چې ورشه وګوره څنګه دي هغه چې وکړو راغی او ته فرمایي چې الله دغه داسې نعمتونه ته تیار کړی دي کدا انسانان د دې خبر شو نو د جنت په شانته عمل به پرې نه دي بیا جهنم پیدا کو چې ورشه وګوره بیا چې راغی وکتل او ته فرمایي چې الله دغه داسې عذابونه دي کدا انسانان ته خبر شو نو د جهنم د تګ هیڅ عمل به ونه کوي بیا رب العالمین په جنت باندې مشکلات تکالیف سختیانه دایره تاو کړل او په جهنم باندې آسایشونه آرامتیا دایره تاو کړل بیا ورته چې ورشه چې جبرائیل امین ورتلو نو دا تکلیفونه او دا سختیانه برداشت کولې چې راوته وایي چې الله دا ستا بندگان چې د دینه خبر شو څوک هم د جنت ته دتلو عمل هغه نه کوي دغه مونږ باندې دغه حالات تیریږي دغه تکلیف او دغه سختیانه چې مونږ برداشت کو په دې ګرمۍ کې چې مونږ د عرفې د ورځې روزه ونیسو نو ان شاء الله د الله نه امید ده چې رب العالمین به زمون د دوه کارو ګناهونه معاف کړي پکار دی چې نن نیت وکړو چې سبانه ورځ بعض خلک اختلاف المطالع ته اعتبار ور کوي بعض نه ور کوي څوک چې نه ور کوي هغه د پاره د سعودي د ورځې سبا عرفه ده او څوک چې ور کوي هغه د پاره بل ورځ د عرفه ورځ ګرځي زما محترمو خو ذهن کې دا خبره راولي چې عرفه دا نه ده چې الته حاجیان عرفه ته لاړ هغه د زینوم د زما محترمو بلکې عرفه څه ده هغه نه هم ورځ ته عرفه ویل کېږي نه هم تاریخ د ذل حجې ته عرفه ویل کېږي او زمونږ نن وم تاریخ د سبا اتم د بل ورځ بیان هم ګرځيږي الله رب العالمین دعا ده چې رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین د عرفه د روزین توفیق راکړي چې موږ د عرفه روزه ونیسو خالص الله رب العالمین د رضا لپاره او کومه قرباني چې موږ کوو هغه قرباني موږ خالص الله رب العالمین د رضا لپاره وګرځو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سفنا برابر كنزين زيودني